د چا داسې حاجت وي چې هغه پوره کیږي نه، د مولانا حسین احمد مدني رحمه الله د هغه دپاره یو ناشنا وظیفه ښودلې ده. د چا داسې حاجت وي چې دی د هغې نه مکمل مایوسه شوی وي، دا وظیفه دې وکړي انشاءالله العزیز. څومره چې ناممکنه حاجات دي دا نه پوره کیږي، دا ټول به پوره کیږي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد او تر او تازه ساته. څومره چې په دنیا کې خلق ژوند تیری، په دې ټولو خلقو کې هر قسم حلقه شته دی. بعضې حلقه داسې وي د هغوی یو حاجت وي، د چا دوه حاجتونه وي، د چا درې حاجته دي، ځکه چې بنده را ډېر زیات کمزوره دی. کله د ټول حاجتونه پوره شي بیا هم د زړه یو ارمان دا نه پوره شوی. او هر یو بنده دا وایي، نارینه هم دا وایي، زنانه هم دا وایي چې زموږ د زړه ارمان دی را پوره شي، زموږ امیدونه دې پوره شي. خو بعضې وخت کې د څه مصلحت د وجې دغه ارمان او د امید دا نه پوره کېږي. د داسې ارمان او د داسې امید د پوره کېدو دپاره مولانا حسین احمد مدني رحمه الله د جمعې په ورځ د مازدیګر د لمانځه نه بعد یې وظیفه ښودلې ده. ډېره زیاته بهترین او ډېره زیاته پاورفل وظیفه دا یې ښودلې ده. او بیا دغه وظیفې اشاره کوي چې حضرت یونس علیه السلام د مۍ په هیټه کې دا وظیفه کړې وه. خو په کوم ترتیب او په کومه طریقه چې موږ ښایي په دې طریقه باندې څوک دا وظیفه وکړي انشاءالله دا وظیفه به ضرور خپل اثر محترمو دا ښیي. دغرنګه څومره وظایف راغلي دي دا ټول پیغمبر علیه السلام ښودلي دي. او دغه رنګ دغه وظیفه د یونس علیه السلام د مۍ په هیټه کې کړې وه. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې کله موږ د جمعې ورځ کو، د جمعې ورځ شي او په هغې کې موږ د جمعې لمونځ وکړو، بیا ورپسې د مازدیګر لمونځ وکړو. د مازدیګر د لمانځه نه بعد به 3 پیرې درود شریف وي. چې کله تا 3 پیرې درود ابراهیمي د ویلي د لمانځه درود شریف، بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې سورة الفاتحه وي، الحمد نه وللضالین پورې. او دغه رنګ بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې آیت الکرسی وي، یا به 7 پیرې آیت الکرسی وي. بیا به د هغې نه بعد لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا وظیفه به 25 پیرې وکړي. بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې درود ابراهیمي وي. او بیا به د هغې نه بعد خپل ارمان، خپل خواهش، خپل ویش دا به الله پاک ته راکښېږدي. ای پروردګاره دا وظیفه یونس علیه السلام د مۍ په هیټه کې کړې وه، ته هغوی ته نجات ورکړو، تا د هغوی حاجت دا پوره کړو. ای پروردګاره زه د قرآن مجید د سورة فاتحې تلاوت کوم او په قرآن مجید کې چې ټولو نه بهتر کوم آیت دی آیت الکرسی د هغې تلاوت زه کوم. او دغه رنګ د یونس علیه السلام دعا تا ته ذکر کوم. دا دعا د صحابه کرامو په زبان راغلی، دا دعا د پیغمبر علیه السلام په زبان راغلی، دا دعا د یونس علیه السلام په زبان راغلی، د دوو پیغمبرانو په زبان راغلی د صحابه کرامو. ای پروردګاره زموږ ټول حاجات د پوره کړي. دغه رنګ د اجازت دپاره کمنټ کې یو پیره د الله پاک نوم ولیکئ. انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به ستاسو ټول کارونه دا سم کړي. هغه ناممکنه کار چې هغه ممکن کیږي نه، انشاءالله هغه به ممکن کیږي د دې وظیفې په برکت باندې. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.